عصبه دي چې وارثانی چې دا څومره حصو والا خلق دی دوی ته تا خپلې حصې ورکړي نو چې باقي څومره پاتې شو دا به ټول دغې عصبو ته ورکولی دا به ټوټل د هغې وي نو دلته ذکر کوي لکه مثال په طور باندې زوی دی نو زوی عصبه دی یو سړی مړ شو د هغه نه ښځه پاتې شوه او زوی دې نه پاتې شو نو د ده ښځې ته به اتمه وس ورکولی کېږي ځکه چې اولاد د مړي شته چې بچی شته زوی شته نو چې دا اتمه د هغې له ورکړه نو چې څه باقي پاتې شو دقې زوی ته به یې ورکړی شي که ډېر زامن دي چې په هغې باندې به برابر هغه باقي تقسیم شي اگه ورسره خویندې هم دي یعنی د دې سړي نه لوران او زامن شریک پاتې شوي دي نو بیا به په هغې لورانو او زامنو باندې به ټول مال تقسیم کې او هغه داسې د آیت په دې اوله حصه کې وایي چې نارینه له به یعنی هغې زوی له به یې د هغې لور په ډبل باندې ورکړي د لور چې څومره حصه وي د هغې په ډبل به د زوی دپاره یا داسې وایه چې د لور دپاره به د رور په هغې نیمه باندې چې د رور سوره رسی د خور به د هغې په نیمه باندې رسی نو یوصیکم الله حکم کوي تاکیدی حکم کوي الله تعالی تاسو ته فی اولادکم په باره د اولاد ستاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین للذکر برخه به وي د سړي دپاره مثل حظ الانثیین په مثل د حصې د دوو زنانو یعنی چې یو سړی مړ شو شریک لوران یو زامن ته نه پاتې شو د یو زوی ته به د دوو لورانو په برابرۍ باندې حصه ورکولی کېږي فإن كن نساء فوق اثنتین دا یو مسله چې شریک اولاد پاتې شو زامن او لورانې نو الګ ته د جنۍ په ډبل اوس بل یو سړی مړ شو د هغه صرف لورانې پاتې شوې یو زوی هم نشته نو دغې لورانو ته به فإن كن نساء که چېرته د دې مړي هغه وارثان صرف زنانه وې یعنی صرف لورانې وې فوق اثنتین دوا یا د دوو نه سیوا یوه نه که دوه وې یا د دوو نه سیوا کو هر څومره بیا وې نو فلهن ثلثا ما ترک بیا به د دې ټولو جنکو دپاره یعنی د دې مړي د دې لورانو دپاره په شریکه هغه 2/3 وي دریو کې دوه یعنی ټول مال به یې 3 ځایه کړلی شي نو په دریو کې به هغه 2 حصې د دغې ټولو لورانو په شریکه باندې شي هغې به یې ځان له بیا برابر تقسیم کړي لکه مثال سړی مړ شو ښځې خپله حصه اتمه واغستله باقي چې څومره پیسې پاتې یا څومره جایداد ځمکه وغیره پاتې شو او 15 لورانې دي صرف یو زوی هم د مړي نشته نو دا څومره جایداد چې دی دا به 3 ځایه کړي نو په دې 3 کې به 2 حصې دي 15 لورانو له په شریکه ورکړي که 4 لورانې دي نو دغه 2 حصې به د 4 لورانو ته په شریکه شي دا یوه حصه به پاتې شي نو دا بیا کو نور وارثان وي لکه رونا وغیره بیا به هغې ته میلاویږي فإن كن نساء پس که چېرته د دې مړي دغه وارثان د اولاد صرف زنانه وي فوق اثنتین دوه وي یا د دوو د پاسه وي نو فلهن ثلثا د دوی دپاره بیا 2 حصې دي په 3 کې هغه 2/3 به دوی ته ورکولی کېږي یا هغه 2/3 به ورته ورکولی کېږي وإن كانت واحدة او بل مسله سړی مړ شو فقط یو لور ته نه پاتې شوه بالکل نور اولاد نه زنانه شته او نه نارینه یک یوه لورې ده نو که ښځه یم شته نو ښځې ته به اتمه د سر نه ورکړي چې باقي څومره پاتې شو نو هغې کې به نیم په نیمه د یوې لور شي لکه مثال باقي 2 لک روپۍ پاتې شوې نو 1 لاک به د دې لور شي باقي 10 جریبه ځمکه پاتې شوه 15 جریبه د دې لور شوه
نو وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً که سړی مړ شو او د ده په اولاد کې یوه لور وه نو فلها النصف د دې دپاره به بیا نیمه وي د هغې باقي ټول مال هغه به ورته ورکولی کېږي. بس دی دا بیا بوګل دی. یوصیکم الله فی اولادکم حکم کوي الله تعالی تاسو ته په باره د اولاد ستاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین چې وي به برخه وي به حصه د نارینه دپاره په مثل د حصې د دوو ښځو د دوو زنانو. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ پس که چرته وي دا اولاد د سړي ټول هغه جنکۍ زنانا فوق اثنتین وي دوا یا د دوو نه سیوا فلهن ثلثا ما ترکن پس وي به د دوی دپاره برخه دو په دریو کې ما د هغې مال نه ترکه چې پرېښودلی دی دی مړي. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً او کوي دا اولاد د دې مړي یوه جنۍ فلها النصف نو وي به د دې دپاره نیم مال.